حضرت مولانا وحدت سے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شريف شوق سروا اللهم صل على محمد راند خونیو په ازغو ګلونه نه بدلوو ناس څومره کسان دي زه اکثرو ځایونو کې دا خبره کوم دومره ښایسته محفل دومره لوی لوی علما دومره په زیات تعداد کې علما را جمع کول دا ډېر مشکل کاري دې وجې نه ټول کوشش کوئ چې کوم بیان شروع وي هغې سره تاسو هم لږ بیان کوونکي لا نعت والا تلاوت والا له لږ ډاډ ورکوئ یو څو شعرونه یو بیا بیان خبره لږ مختصر کوو خو که شعر هم لږ خوښ شو په شوق او جذبې سره به وایئ سبحان الله څه به وایئ نه نه جذبې سره نه وه دیني شوق او دیني جذبې سره ووایئ سبحان الله شاعري چې رانده خو نه یو په ازغو ګلونه نه بدلوو مونږ په نیمګړي خوشحالو غمونه نه بدلوو او مونږ غافل نه یو مونږ زهر او شات ښه پېژنو مونږ غافل نه یو مونږ زهر او شات ښه پېژنو په خنداګانو دا خواږه دردونه نه بدلوو قسمه قسم سیلابونو منځ کې وخت تېروو قسمه قسم سیلابونو منځ کې وخت تېروو لکه د خړ کاڼیو سپین رنګونه نه بدلوو او مجاهد وو مجاهد یو او مجاهد به اوسو انشاءالله ضرور انشاءالله مجاهد وو مجاهد یو او مجاهد به اوسو نام او نشان لرو اوچت نمونه نه بدلوو او نور به هم وځورېږو نور به هم حالات بدل شي نور به هم وځورېږو نور به هم حالات بدل شي خو دا جنګي او جهادي خویونه نه بدلوو د رب په مرسته هر وخت بدلوو وختونه مونږه د رب په مرسته هر وخت بدلوو وختونه خو دې وختونو سره خپل ځانونه نه بدلوو او مفتونه مونږ په ابدي مست ژوندانه میل یو مفتونه مونږ په ابدي مست ژوندانه میل یو په دې نیمګړي ژوند ژوندي مرګونه نه بدلوو په دې نیمګړي ژوند ژوندي مرګونه نه بدلوو حضرات علماء کرام او د دې علاقې مشرانو ځوانانو کشرانو په دین مینو غیرتمندو پښتنو اسلامي وروڼو څومره ماشومان دي دلته توجه وکړئ دا اوبه والا ورکې یو سیټ ته چې اوبه نورې مه ګرځوه ټول خاموش شئ دلې ما ته توجه وکړئ ټول واړه ماشومان ګرځېده پرېږدئ دلې توجه کوئ دومره لوی لوی علما ورته
مدرسینو په تاسو باندې احسان دی دومره ښایسته ګلدسته یې جوړه کړې ده او دا ګلالي ماشومان چې تاسو مخې ته ناست دي چا د قرآن پاک د ناظرې سفر اختتام ته رسولی چا د قرآن پاک د حفظ سفر سر ته اختتام ته رسولی یو خوشحالی مقام دی زه ټولو نه ړومبی خپل ځان د طرف نه بلکې د دې ټولو علماو د طرف نه دغه ماشومانو ته د دوی استادانو ته او د دوی مشرانو له د زړه نه مبارکي ورکوم الله د دوی په علم کې په عمر کې او په اخلاص کې برکت وشي عزتمندو قرآن سره نسبت تړون لرونکی محفل دی مختصر خبره کړو علماء کرام تشریف فرمایي ټول په خدمت کې عرض دی توجه دې طرف ته راوړئ په خبره باندې سره پوه شو علماء کرام لیکلي دي قرآن ناشنا کتاب دی ما ورته چې کله قرآن کولاو کړو کله چې قرآن ته بسم الله شروع کړو ټول نه لومړی قرآن اعلان راځي ذالک الکتاب لا ریب فیه داسې کتاب دی شک نه ډک شک نه پاک کتاب دی ریب نه پاک کتاب دی نقص او کمی نه پاک کتاب دی کمزوری نه پاک کتاب دی الله د طرف نه راغلی شک نه بار خبره جبرائیل علیه السلام راوړی شک نه بار خبره حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې راغلی شک نه بار خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته رسولی شک نه بار خبره صحابه کرامو دنیا کونج کونج ته رسولی شک نه بار خبره دې په صورتونو کې شک نشته دې په سپارو کې شک نشته دې په رکوګانو کې شک نشته د دې په حروف او الفاظو کې شک نشته بلکې د دوی په سکنات او زبر زیر کې شک نشته قرآن لا ریب کتاب دی ورسره محفوظ کتاب دی قرآن اعلان کوي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا لا ریب کتاب الله یې د حفاظت ذمہواری کړې ده علماء کرام به تاسو ته په دې باندې خبره کوي مختصره خبره تاسو ذهن او سوچ بدلولو لپاره بلکې دې لپاره یو دوه خبرې کوم چې تاسو سوچ او فکر کوئ علماء کرامو خبرو ته رامنتقل شي رامتوجه شي ورته او د دغو خبرو نه تاسو فایده حاصله کړئ موږ او تاسو د جنوبي ایشیا کې یو عظیم عالم تېر شوی دی شاه ولی الله رحمت الله علیه چا چې په جنوبي ایشیا کې ټول نړۍ قرآن درس او تدریس شروع کړی دی هغه شخصیت چې د قرآن درس او تدریس په بدله کې انګریزانو د هغه 4,000 مدرسې په خاورو سره خاورې ډیورانې کړې وه هغه شاه ولی الله رحمت الله علیه چا نه چې انګریزانو ګوتې صرف په دې باندې کټ کړې چې په دې ګوتو باندې قرآن لیکلی دی هغه شاه ولی الله رحمت الله علیه چې جنوبي ایشیا کې هر مکتب فکر هر مذهبي پارټۍ والا هغه خپل رهنما پیش کوي خپل رهبر یې ګڼي هغه شاه ولی الله رحمت الله علیه یو دی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه علماو لیکلي دي شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانه کې یو مسله راغله یو عیسائی پادري ولیاړ دی یو چوک کې ولیاړ دی مونږ یو چې جمرود بازار په چوک کې ولیاړ دی خپل بایبل یې راخیستی دی مسلمانانو له چیلنجونه ورکوي او مسلمانانو ما دا وایه چې زما بایبل حق کتاب دی او مسلمانانو تاسو دا وایه چې قرآن حق کتاب دی نن په دې میدان کې ثابتوو بایبل په حق دی که قرآن په حق دی ثابتولو لپاره بهترین طریقه کار دی هغه عیسائی پادري په خپله باندې تجویز پیش کوي د دې حق او باطل معلومولو لپاره څوک راغی طریقه کار دا دی په دې میدان کې به یو غاټ اور ولګوو یو زبردست اور به ولګوو تاسو به خپل قرآن اور ته ګزار کړئ زه به خپل بایبل اور ته ګزار کړم که مسلمانانو کتاب قرآن وسو دا به په ناحقه باندې که زما بایبل باندې اور اثر وکوي بدل زما بایبل به په ناحقه باندې بلکې که زما بایبل ځان بچ کړ بایبل به په حقه باندې که قرآن بچ شو قرآن به په حقه باندې کله چې دا چیلنجونه شروع شو کېدای شي عیسایانو جذباتو کې چیغې والي چې مونږ وګټله مونږ مناظره وګټله مونږ بحث مباحثه وګټله مونږ مقابله وګټله مسلمانان اریان دي مسلمانان پریشان دي یو حقیقت څه پکار دي بعضې خلک دلته داسې موجود وو چې هغه ته به کومه مسله مخې ته راغله علماء کرامو نه به یې پوښتنه کړه دنیا مسله به ورله راغله علماء کرامو ته به یې رجوع کړه دین مسله به ورله راغله علماو ته به یې رجوع کړه او خلکو سوچ کې دا راغله راځئ دا مسله شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه راوړو او عزتمندو دا یاد لرئ دنیا کې څنګه تاسو مخکې مولانا صاحب خبره وکړه علماء کرامو لمن ونیسئ علماء کرامو په نقش قدم باندې روان شئ علماء کرامو سره ناسته پاسته جوړه کړئ
دا یو لوی داستان دی مخکې خبرې وکړي انا شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه خلک راغله حضرت عیسائی پادری دی چوکي خپل بایبل راخیستی دی او مسلمانانو ته چیلنج ورکوي مسلمانان پریشان دي عیسایان ډېر په مستۍ کې دي ډېر په دھوم دھام کې دي ډېرې نارې وي ډېره خوشحالي منوي ډېر جشن منوي مسلمان ډېر پریشان حاله دی مسلمانان سره ټیټي دي دغه مسایل ته حل ایستل پکار دي شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته دا یو وړه مسله راځي چې ورشو دا په دې وخت کې حل کېږي کله چې میدان راغله عیسایان لګیا دي خپل ځان برابر خپل حق کې چغې نارې وي خپل پادرین د ورسره هغه چې رنځونه بیا دوهراوي شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه پادری سره کېناسته دلایل په دنیا کې د هغې قایل کولو کوشش کوي هغه پادری دلایل په دنیا کې نه راته مخې ده هغه صرف یو مسله وه چې که تاسو حق باطل معلومول غواړئ قرآن به هم ورته ګزارو بایبل به هم ورته ګزارو کوم یو چې کامیاب شو کوم کتاب چې بد شو هغه صحیح کتابي کوم کتاب چې وسو هغه په ناحقه باندې کله چې دا خبرې راغلې او شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ته پته ولګېده دا پادري دا تعصبي دی دا فرصت کې راغلی دی دلایلو په دنیا کې دا میدان نه راځي دلایلو په دنیا کې دا خپل شکست نه تسلیموي یا شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه یا ناشنا خبره ورته کوي ورته یو پادري تا نه یو قدم مخکې ته چیلنج درکوم تا خو صرف دومره چیلنج راکړی دی اور لګوو بایبل ورګزارو قرآن ورګزارو زه تا نه مخکې یو قدم اخلم دا یو کمال نه دی دواړه کتابونه وي کېدای شي کاغذ دی سوځي به نه به سوځي دا ډېره مسله ده شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته کمال نه دی چې انسان خپل ځان بچ کا کمال دا دی چې خپل دوست بچ کا کمال دا دی خپل ملګری بچ کا عیسائی پادري ته په دې میدان کې به اور لګوو ته به خپل بایبل ځان پورې وتړې زه به خپل قرآن ځان پورې وتړم ته به خپل بایبل سره قرآن اور ته ټوپ کړې زه به خپل قرآن سره اور ته ټوپ کړم ستا بایبل په هکې تا به بچ کا چې زما قرآن په هکې ما به بچ کا چې دا خبره ورسره وکړه نو فبهت الذي كفر هغه پادري په خونه ځمکه ورپسې د اریان شو دا یې څه مسله راته راویسته بل عیسایان ورته عیسې په څه مسله راغله رنګ د تغیر شو رنګ د بدن شو رنګ د زیړ شو رنګ باندې د شکست اثرات راغله خبرو لهجه د بدله شوه وجه څه ده ته خو ډېر دوم دام کې راغلی وې تا خو مسلمانانو له ډېر لوی چیلنجونه ورکول نن په داسې حالاتو کې دا وجه څه ده او ورته خبره صحیح ده ما ته هم پته ده زما بایبل صحیح نه دی ما ته هم پته ده مسلمانانو قرآن صحیح دی ما مسلمانانو ګمراه کولو دپاره یو پروګرام جوړ کړی ما د مسلمانانو خپل کتاب نه بدل کولو دپاره د ګمان کولو دپاره یو منصوبه جوړه کړې وه په خپل بایبل باندې ما کیمیکل اچولی وو داسې کیمیکل مې پرې لګولي وو چې په هغې باندې اور اثر نه کوي ما وایي چې اور ته دې ګزار کړم ما په کتاب باندې کیمیکل لګېدلي دي دا باندې اور اثر نه کوي نو ځکه ما ورته دا چیلنجونه وکړل عیسایي پادري وکړي ما په خپل بدن باندې کیمیکل نه دي مګړي زه خو اور ته ټوپ کړم زه خو وسوځم او د مسلمانانو کتاب قرآن کې دا اثر دی خپله اور نه ځان بچ کوي کومه سینه کې قرآن یې هغه هم اور نه بچ کوي د قرآن سره به شوق ساتي د قرآن محبت په سینو یې راولي قرآن وفادار کتاب دی قرآن بې وفایي نه کړه دنیا کې ورسره ته وفا وکړه مرګ نه بعد ټولو مرحلو کې تا سره وفا کوي قبر زندګۍ کې مور او پلار سره وفا نه کړه نه کېږي درسره بچي درسره په قبر کې نه کېږي خپله بوډۍ درسره قبر کې نه کېږي خپل مال دولت درسره قبر کې نه کېږي یاران دوستان درسره نه کېږي ټول تا په قبر کې تنې تنها پرېږدي صرف قرآن دی چې دنیا کې د تعلق یې ورسره قبر کې به مرسره نکیر منتر سوال جواب کې به ستا ملګرتیا کوي اعمالو تللو وخت کې به ستا ملګرتیا کوي پولې صراط باندې تېرېدو وخت کې به ستا ملګرتیا کوي جنت ته رسېدو پورې به ستا ملګرتیا کوي دا ډېر وفادار کتاب دی ډېر انقلاب والا کتاب دی ډېر خوږ کتاب دی د الله کتاب دی د غیب کتاب دی محفوظ کتاب دی موږ او تاسو باندې حقوق دي یاد لرئ دلته دا جامعه ده جامعه حقانیه دارالعلوم حقانیه دا د علماء کرامو په محنت سره یو ښایسته ګلدسته جوړه شوې ده زه اکثر ځایونو کې دا خبره کړم و مسلمانانو په کومه علاقه کې چې کوم ځای کې مدرسه وي داخلي خبره لږ سوچ وکړئ ایډوانس ورته ووایئ سبحان الله کومه علاقه کې چې په کوم ځای کې مدرسه وي د قرآن او حدیث درس ورکوي هغه خلکو دپاره د هغه علاقې دپاره د الله احسان وي او د الله د طرف نه امتحان وي
یہ خبر تسوچ کوئی خاص کر گزری علاقے مشران و زوانان پہ کہ دا مدرسہ دی علاقے خلق کو پارا دا اللہ احسانم لے اور دا اللہ امتحانم لے دا اللہ احسان لے کہ دی مدرسہ کے دا سے خلق تیارے گی دا سے معشومان تیارے گی دا محفل پا آسمان فرشتوں تک دا محفل سنگا پہلی یہ دیشی فرشتوں دیر رش کرے دا سے بلاری معشومان مشتا قرآن یقلی سینے لگاوڑ تو یاو خبر یاد کرے کہ دا خبر اصل دا سے پارا دا سے کہی گئی تو اور سرا دا خبر ہم یاد کرے کہ تاسو باندې ذمہوارین دي خپل خپل ماشومان خپل بچي هغه په قرآن فیصله کول غواړي په حدیث فیصله کول غواړي هغه خپل ماشومان بچي دیني